سلامونه احترامات قدمونو بخت محمد یوسف زی مو دا مهال تاسو د پښتونخوا ریډیو اف ام 92.6 په فیسبوک پاڼه باندې موږ دا مهال ویني څنګه چې تاسو ته پته ده ریډیو هغه ټول دی یو خو ارزان دی بل هر څوک چې کوم دی نو دغه رسنۍ نه ګټې ترلاسه کوي. نن د دغه ریډیو د نړیواله ورځ مانځلې کیږي انټرنیشنل ریډیو ډے مانځلې کیږي. نن موږ سره ډیر زیات د خوشقسمتۍ خبره ده چې موږ سره د ریډیو هغه ځلنده ستوری چې کوم د پښتون قام دپاره یو ډیر لوی فخر او ویاړ دی. زموږ د تاسو د ټولو پیژندګلو ممبر شفق صاحب الله دې ورته ډېر عمر ورکړي موږ سره نن ولاړ دی. هغوی د ریډیو پاکستان کې خپل کار کړی دی. د دغه ریډیو په دغه بلډینګ کې په دغه نن چې کوم پرمختګ کوي د دې په دې کې د خپل ځوانۍ هغه هڅې شامل دي. دوی سره به خبرې کوو. ممبر شفق صاحب ډېر زیات مننه کوو د وخت راکولو. څنګه د ریډیو چې کوم بنیادي مقصد و آیا اوس هم د هغې هغه مقصد هغه پاتې شوی دی یا ستاسو وخت کې د ریډیو اوسني ریډیو کې څومره بدلون دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د 10 دسمبر 1915 نه د 11 مئی 2006 پورې ما وظیفه ترسره کړې ده په سنټرل نیوز ارګنایزیشن CNO کې د پښتو خبرونو څانګې سره زما تعلق و. ما به د انګریزۍ نه پښتو کې خبرونه ترجمه کول او نشر کول به مې هم دا ریډیو پاکستان دی د مشتاق نه خبرونه وری. نو د خبر چونکې خو سرکاري